نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو ما د یو ماشوم نه چې کوم د الفاظ واورېدله دغه الفاظ ما ته څه نامناسبه ښکاره شول، نو تاسو دا الفاظو په خپله هم اورئ، بیا په دې باندې یو څو خبرې کوم. مسجد کا بتخانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده، زه په دې په هغې نه یم که مسجد کا بتخانه ده چې په اور راته مخ تور کړې بیا مې ټیټې سترګې بیایې زه به هغه جنت سکړم چې دوزخي دروازه ده. محترمو تاسو دغه الفاظ واورېدله چې دا ماشوم وایي چې زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده، او چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده. یو خدا ده چې دی دلته ده مسجد و بتخانه په دې کې فرق ونه کو، دا یو شی کو، که مسجد ده او که بتخانه ده بس چې جانان پکې اوسېږي دا زما خانه کعبه ده. نو دا الفاظ داسې راوړل نو پکار، دې کې لږ فرق پکارو، داسې الفاظ تاله راوړل نو پکار. دا چې کوم دی نامناسب الفاظ دي، گویا چې تا مسجد و بتخانه په یو سیس کې ولي. حالانکه مسجد و بتخانه مسجد د عبادت دپاره جوړلی، دا د قرآن پاک دپاره جوړلی، د هغې د تلاوت دپاره جوړلی، دغه رنګې د ذکر دپاره جوړلی، د الله پاک د یاد دپاره جوړلی، او بتخانه د کفر او شرک دپاره جوړه ده. په هغې کې بتانو ته سجدې کول دا کفر او شرک نه دی. نو یو تاله د الفاظ داسې ویل نه پکار. دویم نمبر د دې نه خطرناک الفاظ د چې کوم ویلي دي نو هغه دا دي چې دا وایي چې په اور راته مخ تور کې بیا مې ټیټې سترګې بیایي زه په هغه جنت څه کوم چې دوزخ دروازه ده. لکه مثال یو انسان دی ګناهګار دی او هغه د خپل ګناهونو هغه سزا وسکله او د هغې نه پس بیا دا د جهنم نه راوځي او جنت ته ځي. د دې اشاره دغې طرف ته ده چې په اور راته مختور کې بیا مې ټیټې سترګې بیایي نو زه په هغه جنت څه کوم چې دوزخ دروازه ده. لکه هغه جنت بیا ولې لاړ شمه چې اول نمبر زه د دوزخ عذاب څه کوم. د دې نه خدا معلومیږي که یو انسانو کافر دی هغه واسم جهنمي دی هغه جنت ته نشي تللی، خو که یو انسان هغه مسلمان دی ګویا چې دا د بالکل جهنم ته نه ځي. الله پاک دې د جهنم سزا او عذاب نور کوي که دا څومره ګناهونه کوي ودې کې خدا به جنت ته ډایرکټ ځي په اول ځل باندې. حالانکه دا قانون او قاعده نه ده. قرآن او احادیث د دې نه ډک دي چې څوک بد اعمال کوي، څوک نافرمانی کوي، د شریعت نه خلاف چلیږي، نو که مسلمان هم دی خو چې کوم دی ته به سزا میلاویږي دا به جهنم ته ځي. نو ګویا چې ته خو د دغې قرآن هم خلاف شوی او د دغې احادیث هم خلاف شوی چې قرآن او احادیث مونږ نه منو خو ډایرکټ بس جنت ته به تلل غواړي، او که ډایرکټ جنت ته تلل نه او اول نمبر پکې جهنم او دوزخ ته تللي او د هغې نه پس بیا جنت ته تللي لکه دغه جنت زمانه دی پکار. نو څه کې دغه دوزخ دی پکار دی او دوزخ سزا او عذاب دی پکار دی. نو دا الفاظ یقینا ډېر خطرناک دي، ډېر نامناسبه دي. نو هغه شاعر د زه وایم چې کوم شاعر داسې ناروا او نامناسب الفاظ لیکي، نن سبا شاعران په ګډ وډو باندې سر شوي دي، ګډې وډې چې کوم دی وایي په ګډ وډو باندې روان دي. دا خو یو ماشوم به حساب کو، ناپوه به حساب کو چې نه پوهېږي، نو دغه شاعر باندې سجل شوی دی چې داسې ناروا او نامناسب الفاظ لیکي. نو لږ احتیاط پکار دی شاعرانو نه، سوچ دغه الفاظو یې دلم احتیاط پکار دی چې زه څه ویم. دا خلک به زما دا خبرې اوري، زما د الفاظ به اوري، خلک به چې کوم دی د دې نه څه اثر اخلي. نو لږ احتیاط پکار دی، داسې ناروا او نامناسب الفاظ ویل نه دي پکار. الله رب عزت موږ د غلط شاعرۍ نه او د غلط الفاظ ویل نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.